فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شيد زنانون بحيز کی ولا تقربوهن او من اجدیکی گی اغویتا حتى يطهرن تردیچ اغوی پاکشی د زنانه سره د حیز او د سلوختی په ورځو کې کورواله دا حرام دی ګناه ده بلنا فرمانی ده او په دې کې ډیر زیات نقصانات دي چې هغه موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی فإذا تطهرنا نکلچ ځان خپاک کی ګوره په دویم پیروي حتى يطهرنا فإذا تطهرنا د اول پاکینه مراد ده چې کله وینه ختم شي فإذا تطهرنا نكلت ولم بي فأتوهن من حيث أمركم الله نبيا رازي غويتا دا غزينة الله بتاسو ته حکم کړی مطلب دا شو چې د زنانه وینه وسودري ده په زنانه باندې حیض بیماری ده وینه ودري ده کوراله سره کولای شي ها نشي کولای تر دې چې لمبلی نه فإذا تطهرنا دا دویم ټکی چې راوړی د دې پر راوړی چې کله ولم بي پاکشي بیا به سره کورواله کې او باغ ځکه به سره کورواله کې کمزې چې الله ته تخول لري هغه د مخې د طرف ته إن الله يحب التوابين يقينا لا من كيد توبة وستن كسرا ويحب المتطهرين أو من كيد باكي كون كسرا نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فسل ديستاسو دبارا فأتوا حرثكم أن شئتم نراتك وي فسل خبلتا وكما طريقة جستاسو وخير دا آیت کله نازل شو يهوديانو به دا خبره کول په مدینه کې مشهور کړي و چې کله یو سړی د خزي سره په دې مخې ته طرف کې د شان نزدېکت کوي کورواله په مخ کې طرف کې د خود کم ځینې وسره کوي د شان وسره کوي په دوبور کې وسره کورواله نه کوي کورواله هم په مخ کې عورت کې دي خود شاده طرف نه کوي نو چې څوک دسی کورواله کوي نو د بچی چې پیدا کیږي هغه کوکسترګي دا خبره ته د مدینه د انصارو نږدې کړي و نو د یو مهاجر صحابي د یو انصاري زنانه سره واده وشو نو دې سړی ته د شپې مطالبه وکړه چې تاسو سره د سې کورواله کوم هغه ته لیورې ک بچی کوکسترګي پیدا کی او دا ناروا کړ نغوی به صرف یو طریقه کوله هغه دا چې زنانه لاندې او سړی بل پاسي بس دغه یو طریقه ده د دین علاوه نوري طریقې وې دا ناروا دي او دا خبرې د يهودو نو ورېدلې وي نغورالو پر رسوسم پس مته سره څه مخکې خبرو کړې چې ګوره په دین کې دې سه حیا نشتی چې دین مسلې به نه ته پوښو ځم به نه پوه کنه غوي پر رسول په سره وی رسول الله دا مسله الله د آیت نازل کو وې دا خو تاسو پسلې خپل پسل چې څنګه راځي راتلې شي خو باغ ذکر به تر تک کوي کوم چې الله خو له نور طریقه چې کومه ده طریقه دستاسو چې کومه طریقه خوخی کومه الله ګوره طریقه نه ده خولې یا بس خلک ته پوښتنه کوي دیسی کو ډېر ته پوښتنه مکوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دی بس نو د حرام نه علاوه چې سدي هغه څه شو جيش د شاده طرف نه کورواله مکوه د حیز په ورځو کورواله مکوه د سلوختی په ورځو کورواله مکوه نور چې سدي زړغوړی هغه کوه په دې کې د فائدې لپاره دا خبره د بز عوام دا وی چې خزو خاوني او بل تلغل نشي کته وې د دې سره نظر کمی دا خبره چری کنه چری ها دا خبره مشهوره او دا سړی به حیاي او دا جنی به شرم ده چې خاون ته دي شي ګوري هغه خز ته دي شي ګوري دا کمزوري خبره ده الله سويهن لباس لكم وانتم لباس لهن دا ایت موږ سره پرون تیر شو نو سړی خپل خزي ته چې هغه په هر حال کې کته شي وته او خز خپل خاون ته چې هغه په هر حال کې نو کته شي وته وقدموا لانفسكم او مخکې ولېږي د خپل ځانونو لپاره په دې کې دا خبره الله متخی چې بزنانو سره چې کوم تعلق ساتي نو په دې کې اصل مقصد دی چې دا نسل باقی پاتې شي نو خون حاصلول پکې ضمني فائدہ ده او بل دا نیت بکوي قدموا لانفسکم
د مخکې قیامت لپاره څه ولېږئ نو سړی چې کوروالي کې څه دي د قیامت د لېږلو لپاره کوروالي کې دی چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوو چې الله ماله نیک عمله اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار راشي